بارون کی دلر گوبوا دنیا کی اشارت خصاصت دیتا پدی دنیا کی دم نسپکوا چپیو طرف بانے دمکی مکرمی دمالدار سبی کدوا دمکی مکرمی دملک خزوا دمکی مکرمی دنواب کدوا او پبل طرف بانے بحر لطللا گیڑی بے راوڑا اغا بے خرچوال ای زلیلی ودلی دا دقا نوتا مبصرین وګرځولې ده په لیوانې چې د ښځې د لاسه خوراک ګټه وټه حرامه ده دا نه چې د ځان نه باندې پلستره جوړه کړي قرار یې پروت دي وایي به د ښځې مې د احساس روپۍ شوي دي ای د اوسه ای نره کله چې دا ښځه دې وه کنه د لوږې به مړ وی حمالة الحطب ښځه د بېکار رڼه وه ګېډې به یې راوړه هغه به یې خرڅول دا ټولو مفسرینو زاد المسیر هم دلته لیکلي احکام القرآن هم دا لیکلي ابن کثیر هم دا لیکلي بغوي هم دا لیکلي او خازن هم دا لیکلي پنج حمالة الحطب ښځه ده چې وه چغلماره وه اور به یې بلاو پښتانه چې څوک دا چغلي کوي د چا په منځ کې اطلاقي پکې اور بل کړی څه مطلب دا دا ښځه چغلماره وه د نبي علیه السلام ابولهب خو ترو دا لوی دشمن والا دې ښځې ته جوړ کړی و لکه تاسو خیر کوئ اوس هم زموږ په دې پښتنو وطنونو کې دوی وروڼه به یې داسې کړي ته وایي زموږ په بادغون کې شاهزول ګجر و پوهېږئ که نه او اناق خان ګجر و هغه یې د یو بل کې جوړ کړي هغوی کافر زامنو به سلګز یې جاجرې مشین ته ایښې چې غوا چا به هر څه ویل چې په کلي کې روان دی ده به یې بیا پټه ورپرېښو اوس هم زموږ په دې پښتنو په کورونو کې تاسو خیال کړئ دوه وروڼه وایي نو هغه یو چې روزي کور نه شي خوري بل چې روزي هغه به ته به یې کنه شیشه دا چا دا د ښځو یو بل ته دشمنان جوړ کړل نو کومه ښځه چې د وروڼو په منځ کې هغه چغلي کوي دا به دا بله هلته ښځې څه جهنم ته یو ځای ځي درېیمه حمالة الحطب بارونکې د لرګو به یې په قیامت کې بارونکې د لرګو به یې په قیامت کې په خپل خاوند باندې صعود غر لبزی مفسرینو لیکلي دا په جهنم کې یو غر دی 70 ساله به په جهنمي مرضي قرآن هم ویلي دي زه به دې الله په صعود باندې وخېږم په مشقت د هغس نه به ګېډه رااخیستې که 70 ساله کې به راورسي او ابولهب ته به یې په سر ورواچي ابولهب ته به یې په سر ورواچي دا ښځه ته ډېره ګرانه وه اوس راشه دې عذاب ته ټینګ شه فی جیدها حبل من مسد په ښایسته څنډلې کې رسۍ به وه د پټو د کجرو نه غره له بدلا او خشاک به یې راوړو یا به وایي ازغي راوړل او پیغمبر ته یې په لار کې خورول هغه کومه میاشته کې چې راوړه بله ورځ هغه میاشته یې مرۍ ته پرېوته او لاړه مرداره شوه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص ولمكي سورة دشمن